نیکی خیلی احترامات می قبول کړئ. امید لرم چې تاسو به روغ جوړه خوشاله به عزتمندو. تاسو به حریم شاه پیژنې چې دا د سوشل میډیا سټار ده. بیګا شپه خپل خاوند سره کلب ته تللی وه چې هلته یې ډیر زیات شراب څکلي وو، ډیره نشه یې کړې وه چې په ځان نه پوهېدله. خپل خاوند هم ورسره و، هغه هم شراب څکلي وو چې دواړه ډیر زیات ګډ وډ وو. دې کې د حریم شاه حالت خراب شولو چې د وینې الټۍ یې هم وکړلې چې نور حالت هم ډیر زیات بګړو شولو. د کلب چې کوم چیپ وو هغه راللې او حریم شاه یې اوچته کړله، ګاډي کې واچوله، هسپتال ته یې یوړله. هسپتال کې ورته علاج شروع کړلو. بعضې نیوز والا وی چې شراب یې ډیر زیات څکلي وو، د نشې په حالت کې هسپتال کې وفات شوله. دې نه بعد مونږ ورپسې ګرځېدلو چې ډیر کنټیکټ هم وکړلې، نیوز هم وکتل. بعضې نیوز والا ویلي وو چې نشه یې کړې وه، شراب یې څکلي دي خو وفات شوې نه ده، هسپتال کې پرته ده، علاج ورته شروع دی. خاوند هم ورله راغلی دی، هغه هم ورسره هسپتال کې دی. خاوند یې خپله ویډیو ورکړله چې حریم شاه وفات شوې نه ده او هسپتال کې پرته ده، حالت یې ډیر زیات خراب دی. دعا ورته کوي چې الله تعالی ولا شفا ورکړي ځکه چې ډیر زیات بوره حال یې دی. خاوند یې ویل دې باندې د شرابو ډیر زیات اثر وکړو. هغې مین وجه دا وه چې دا په نهاره وه، څه یې خوړلي نه وو او شراب یې ډیر زیات وڅکل. هغه پې ډیر زیات بد اثر وکړلو، ذهني توازن یې والله هم خراب کړی دی ځکه چې په نهاره یې شراب څکلي وو. دوستانو تاسو خپله اسې سوچ وکړئ چې داسې مال حال باندې به څه وکړئ چې ستاسو پکې آرام او سکون نه وي، د ذلت او د رسوایۍ ژوند تېروئ. الله تعالی دې ټول مسلمانان د داسې افتونو او مصیبتونو نه وساتي او الله تعالی دې هر څوک د داسې مال نه وساتي چې هغې کې ورته سکون نه وي. دوستانو دا وه زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو. د نورو نیو معلوماتي ویډیو دپاره زموږ دا چینل هم سره سبسکرایب کړئ چې تاسو ته بیا هر یوه نیو معلوماتي ویډیو په اسانتیا سره میلاویږي. والسلام.